درې عملونو باندې د انسان ګناهونه معاف کیږي، درجې بلندیږي. نبی علیہ السلام نو صحابي ته وی اے صحابي درې عمله کوه ستا به ګناهونه معاف کیږي، درجې به بلندیږي. یو په یخنۍ کې یخ اوبه باندې اودس کول، او دس چې سړی کوي الله یې ګناهونه معاف کوي، او دس سره چې حکم اندامېږي ګناهونه ترې لړه کېږي هغه رجېږي. دویم چې کوم دی جومات ته قدمونه اخیستو سره ګناهونه معاف کېږي، درجې بلندېږي. دریم چې یو مونځ شوی وي او دویم مونځ ته انتظار کې، نو د دې چې کوم دی اجر او ثواب ملایوي. چونکې د یخنۍ موسم دی، یخنۍ کې خلک اودس هم نشي کولی، نو هغه ملګرو ته ووایم څوک چې د یخ اوبو د وجې نه مونځ قضا کوي یا مونځ وروستو کوي یا اودس نه کوي، دی وایي چې را لږ وروستو به وکړو. نو هغه ملګرو ته یم چې یخني ده بلکل یخني خو شته، اوبه به یخې وي، کوشش کوئ چې په یخ اوبو باندې چاوس کېږي اودس کوئ، الله به اجر درکوي. د دې ډېر زیات چې کوم دی فضایل دي، په دې به انشاءالله موږ خبرې کوو په چې سړی په یخ اوبو باندې اودس کوي او په یخنۍ کې، نو کوشش کوئ چې په یخ اوبو باندې اودس کوئ، او ځکه چې ګناهونه معاف کېږي. ځکه الله قرآن کوي کنه چې دا مونځ کول ډېر زیات چې کوم دی انسان له په مصیبت وخت کې یا په غم وخت کې ډېر سړي له زور ورکوي. نو دغه شان د یخنۍ کې هم د اودس کول ډېر زور دي. نو کوشش کوئ انشاءالله د چا وس کېږي نو کوشش کوئ چې په یخ اوبو باندې اودس کوئ، د دې اجر به زیات دي. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو په دین پوه کړي.